نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229 رکو نمبر 29 خلاصۃ رکو بس داغین اللفظی ترجمہ پدې رکو کې بیان د طلاق دی چې د کوم طلاق نو ورستو رجوع کیږي او د کوم طلاق نو ورستو رجوع نکیږي مسله د خلع بیان شوی دا او کله چې خاون خزه ته مہر ورکی وپستی نشي اخیسته او رد په طلاق د زمانه د جاهلیت چې هغه به بشمار طلاق ورکول اسلام دا غي حد مقرر کو چې زیات نه زیات خاون خزه ته 3 طلاق ورکول شي او د طلاق ورکولو د پاره طریقه ذکر کړه طلاق د الله په نسبانه قابل نفرت دی لیکن په حالت د مجبورۍ کې دا جایز دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الطلاق مرتان طلاق رجعی ورکول دو کرت دی یعنی کله چې خاون خزه ته یو طلاق ورکی نو عدت کې مرته رجوع کولای شي او پس د عدت نه په نوی نکاح سره کدو طلاق ورکی نو عدت کې رجوع کولای شي پس تا عدت نه هم په نوی نکاح سره فإمساكم بمعروف نو بیا ساتل د خزو دی په خې طریقې سره چې دو طلاق پوری ورکی او تصریح باحسان یا پر خودلی په خیسته طریقې سره بس دریم طلاق مور کوا پریک د چې عدت پرشي آزاد وشي ولا يحل لكم حلال الذي استاسو د پارا تاخذوا جواخلی مما ده غسنا اتيتموهن چې ورکړی دي تاسو خزوتا شیئن څه په مہر کې الا ان يخافا مگر هغه وخت چې ویریږي دواړه الله یقیما حدود الله چې وبا ندروي پولی د الله تعالی یعنی پورا بنکی حکمونه د الله تعالی فإن خفتم کچری یریدلی تاسو الله یقیما حدود الله چې پورا بنکړي دواړه پولو یعنی حکمونو د الله لرا فلا جناح علیهما نشتده سگنا پا دوارو بانی فی مفتدت بی پا هغه مال کی چی فیدیه ورکلی خزا پا هغی سرا خزا مال ورکی خاون رازی کی ورطوی چی ماتا دا دی مال پا عوض کی طلاق راکا مسئلہ دا خلعی دا تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی فلا تعتدوها پس تجاوز مکوی دا دینا ومن یتعد حدود اللہ او چاچی تجاوز وکړو د پلو د الله تعالی نا فاولائک فزدغ کسان هم الظالمون هم دوی ظالمان فإن طلقها پس کچری طلاق ورکړه دی خزیتا دریم طلاق فلا تحل له پس نحلالیږي دلرا من بعد پس د دریم طلاق د ورکولنا حتی تردیتن کی حزوجا غیره چی نکاح وکړي دی سرا خاون بل او مباشرت مرسرو کی فإن طلقها پس کچری طلاق ورکړه هغه دویم خاون دغه خزیتا هغه سرم کور جوړ نشو او اول خاون ترازی نو بالکل راتلی شي په نوی نکاح سره فلا جناح علیهما پس نشتره سگنا پا دوارو باندی ان یتراجعا چی رجوع کی یو بلتا پا کولو د نکاح سرا خدا حلا ان ظننا کگمانی او ان یقیما حدود اللہ چی و بدروی پولی د اللہ تعالی عمل بو کی پا احکام د اللہ تعالی ادا کوي با حقوق د یو بل و تلک حدود اللہ او دغ پولی د اللہ تعالی دی یبینها چی بیانوی هغا لقوم د پارا د هغا قوم هغا خلق یعلمون چی بوهیگی و اذا طلقتم النساء کل چی طلاق ورکړی خزو لرا فبلغنا بس نجدی شی دغه خزی اجلهن نیټه خپلتا عدت په ختمېدو شي نو فامسکوهن پس حصار کړئ هغوی لرا بمعروف په ښې طریقې سره رجوع ورته وکړئ او رجوع یا په مباشرت سره کېږي یا ورته په خوله باندې وایي چې بس ته زما ښځه شو او سرحوهن او یا خوشي کړئ آزاد کړئ هغوی لرا بمعروف په ښې طریقې سره ولا تمسکوهن او مه حصاروئ دوی لرا
ضرارا د پارا د ضرر لتعتدو چې زیاته پرې وکړي. دې کې رد پغه طلاقو د جاهلیت باندې یو طلاق به ورک چې عدت به ختمېدو ته نږدې شو، بل طلاق به ورک نو چون کې هغه خوشمار نو معلوم په سونو طلاق به ورکول. اسلام هغه محدود کړه زیات نه زیات بس 3 طلاق. ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار فقد ظلم نفسه یقینا ظلم وکړو په ځان خپل باندې. ولا تتخذوا او منسي آيات الله آياتنا دل تعالى هزوا پټوق سرا. واذكروا آيات کړي نعمت الله نعمتنا دل علیکم چې کړي دی پتاسو. وما او هغه انزل علیکم چې نازل کړي دی پتاسو باندې من الكتاب د قرآن والحکمت او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا. یعظکم به وعظ کوي تاسو ته پدی باندې. واتقوا الله ويریږئ د الله نه مکوي مخالفت د حکمونو د الله. واعلموا او پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی بكل شيء په هر څه باندې علیم پوه دی.